السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما. نن زمون سبق آغا د ډاکی په باره کې دی. راځنی چې وته ویل کی بلا را باندې خلک رواني او خلک قافله لوټ کی ډاکه په وګرځي. نو بغلا کې او بڑاکه کې فرق دی چې غلا په پټه سره کیږي. یعنی بلې کې عکس نه خبر کم نه چغلا کیږي. او راځنی چې دا په زور زبردستی سره کیږي ته پته یې دا معنا ما منډه کوي. ان دې مبارک آیت ته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ترجمه دا چې کوم خلق د الله او د الله د رسول سره جنگ کوي او بس مکه کې فساد خوري، یعنی مطلب خلکو نه ډاکې ورغی، دا غي سزا ده چې دو قتل کړل شي یا په سولې باندې کړل شي یا دا غي لاس په مخالف سمت نه کړل شي. مخالف سمت چې خیال اس ګسخ په یا کس لاس خیخ په او یا هغه د ځمکې نه وشړل شي. دا په دنیا کې دا غي رسوایی ده او په آخرت کې یو پر زبردست عذاب ده. یعنی دا غلاګان چې دي دا کوم ډاکې چې ګردندام څه دې سلو قسمونه دي، الله پاک سلو قسمه سزاګانې ذکر کړې. مطلب که صرف خلک قتل کو مال تیوانه غسوندو بلای په بدل کې قتل ولېږي ما قومي خلکو نه مال او صوبې او کسان قتلوم کړل نو بیا په سولې کېږي، مطلب پانسي کولې کېږي با اګه صرف مال اغستو او خلک مړه کړي نو بیا به لاس په دوانه کټ کېږي. دا غل نصیب لاس کټ کول دي نه مو سره خپل کټ کېږي کدا هغه نه کټ ګناګار دي. او سلورم نمبر چې اسه خلک دمکی ور کړی د خلک یې راولې ده نه دې مال غسته ده نه دې دا کړی دي نه قتل کړی دي نو بیا باغی د ځمکې نه بشړل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حمل علينا السلاح فليس منا. کم کس چې موږ باندې اسلحه او چتا کړله نو هغه زمونږ نه. مطلب دا بل مسلمان دی رول لپاره یا هغه د مړ کولو لپاره اسلحه او چتا کړل دی زمونږ د دین نه نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دعا ده مسنون دعا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا الله تامو بالمقابل ګرځو د دوه مقابله کې ګرځو یا الله د دې د برایو نستا پناه طلب کوم. او څومره چې کافر خلق ته یا څومره چې ظالمان دي لاګي نه د بچاو لپاره د دعا پیغمبر اسلام کول چې ته د دعا ډېر ډېر وي چې الله موږ د دوی د شرونو نه محفوظ کړي یا الله ته وسه موږ ته مقابله وکړي. مسله دا ده چې انسان د خپل مال په جمانه یا د خپل جیدات په جمانه یا د خپل عزت په جمانه د قتل کړه شو. مطلب دا چې د یو کس نه دا کو د مال د مال حفاظت کو د قتل کو د خودکشي کوم کې نه ده بلکې د حدیث مطابق ده شهید بشمار ولګي چې د خپل مال د حفاظت لپاره د خپل عزت د حفاظت لپاره د جنگیدو په دې کې د شهید دغه شو مړ شو نو د شهید وي د خودکشي کوم کې نه. الله پاک د عمل توفیق راکړي. څومره غلط کارونه دي الله پاک دې موږ دغه نه محفوظ کړي. الله پاک دې موږ د نسلونو زموږ حفاظت وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم الله خیرا کثیرا.